دلته یو مشهور روایت ته خلک وي تاسو درځي دا حدیث دی کنه دا حدیث دی چې سره راوړي ناغه ورته ویل د بیا غیر نرستو الله ورته فرمایل دا حدیث څنګه دا حدیثو کتاب کې بګاری حافظ زیلعی دا خپل سنن ابي داود شرح کې لیکلی کتاب شته ما سره وخت ما صفه مفا دا یو کتل هغه هم روایت نه لیکله دې ته قصه وایي قصه دا محض دا بل کتاب کې وراشي ان شاء الله دا بلا دلیل خبري دا مو بیان ہے پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ مو ہے دا اصل کې زموږ د خلکو دی جواب د پاره پکاري زموږ طریقه دا چې یو شی زموږ د مذهب یا زموږ د رائے ثابتو مونږ کنه دا کدی لار څومره غلطی نو خیر دی دا مناظرین دا پیش کوي چې چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه ویلو نو الله هغه ته فرمایلو چې السلام علیک ایها النبی نو دی وجه نه موږ دا وایو دین حاضر ناظر ثابت دی کنه بریلیان د دینه ثابتول دا والی چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته خدای دا پاره دا قصه خلق دا حق پرسته په دې د بنیاد باندې وای چې چونکه دا غي د عقیده بوتلان ویږي کنه نراشه وی وای ټیک دا خدای تم ځان تیار کا چې من قال علی ما لم قل فلیتبوا مقعده من النار تاسو ضروری ده چې موږ د هر چا د هر سوال جواب کوو دا زموږ فرض دی ته وای والله علم څه خبره کاش چې علماء دا خبره زده کړې وي چې والله اعلم ما دا بدل نشته ولې دا څه ویلی شي موږ څه خبر یو د محدثینو کې یو محدث دلته لیکلی دی چې خیم ته دا چې چا لیکلی چې موږ ځکه داسې وایو چې صحابه کرامو داسې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته څنګه خودلیو موږ ځکه هغه شانته وایو بیا هغې دپاره مثالونه هم پیش کړي دي قرآن مجید کې چې ته وایې چې یا ایها المدثر قم فانذر یا ایها المزمل دا خطاب مغه اوري دې ځنه په حدیث اعتراض کې په قرآن وګه بیا اول ته وسه جواب کړل ته وسه جواب دیو کو قرآن کې وسه جواب کنه قرآن اوس قرآن نه دی پاتې چې زه قرآن مجید راواله ما زه شروع کوم چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر په دې خبره کې السلام علیکم ایو نبی کې څه فرق دی دلته خطاب دی دلته خطاب جواب نه دی دې تاسو ځان مشغولول او ځان خوشالول وي جما جواب وکړه اصل جواب دا غره چې دا مونږ په دې وجوایو چې صحابه کرامو چې کوم دی اغي ته دا خودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه مونږ هم دا شانته منقول له او دا دلیل د علم الغیب یا حاضر ناظر نه دا غي دلیل نه ده ورنه قرآن سره بس کوي د خطاب د دیلو اعلان جوړ کړی دا دلته کې دا خلک او سماع موتا ول یو شانتی شیخ دې خطاب شوی ده السلام علیکم ایها النبی خطاب خو سیدنا عمر غټ سره مکړو نو عالم انک حاضر لا تزور ولا تنفع هغه کې مسخل کو جواب کتل ده چې سیدنا علی ورته جواب کې فرمایلی چې کده نفع او ضرر نشي ورکولې نو دا خلو یې اصله دا شبلی لیکلی دی خپل الفاروق دا روایت موضوع ده ته سیدنا علی دا قول نه موضوع ده دروغ وي تحقیق چې شروع کې دا ته پته ولګي چې دا کم خلک کم دروغ وي لوی خلک دروغ وي دا خبره دا کوم چې مونږ ورته اشاره وکړه دا د فیض الباری کې دویم جلد کې لیکلی 396 کې کہ ثم كان هذا تحیۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لربی فی لیلۃ المعراج دا تحیہ فرد علیہ رب والسلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا حدیث ته کنه د شاه صاحب لوړه مرتبه ده مونږ دا لوی خلقونه مناغسل حافظ زیلعی نسب الرائے مصنف حافظ عینی د
عمدۃ القاری مصنف اغیم دا اقوال لیکلی دي لیکن دلیل کم سړی چې دلیل پیژني نه په دې پوهېږي دا لوی کسان دي لیکن دا قول خطا دی په دې څه دلیل شرعي نشته دا کیسې دي محض سیرت کتابونو کې هم څه نشته ته حدیث کتابونو کې هم څه نشته ابن الملک بېشک محدث دی هغه دا کوم ځای لیکلی دی هغه نه به دلیل تپوسل پکاري مرقات د هغه نه اخیستله او دا افسوس خبره اوس دا ده چې محدث گوندلوی رحمه الله هم دا لیکلی دی بغیر د رد نه د مرقات په حواله لیکلی یعنې مرقات حواله یې پرې ورکړی په دې هغه هم پوهېږي چې مرقات په دې باب کې څه اوریجنل سورس نه دی دې ته خطاګانې وایي د هوښیار سړي کار دا وي چې د علماو د خطا نه ځان وساتي بد رد به نه وایي د بد رد ملګري نه یو خو دا قول خطا دی خطا قول نه به ځان ساتو په دې شرعي دلیل نشته